बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद ده تاسو ټول به روغ جوړ صحت سره یې. نن به د ګولډ ډیلی انالیسس کوو، کوم ځای کې به باینګ کوو، کوم ځای کې به سیلینګ کوو، څنګه به د مارکیټ نه خپل پرافټ وباسو. هغې دپاره د ټولو نه ضروري فارکس فیکټري وزټ کول دی. فارکس فیکټري وزټ کوو. فارکس فیکټري کې نن د شپې په 2 بجې باندې دا ټرمپ سپیک و. په دې ټایم کې ښه ولټیلیټي وه، مارکیټ کې ښه زبردست ولټیلیټي وه، والوم هسې وه. ټیم ممبر سره 2-3 ممبرس او یخ ناسو موږ خپل پروفیټ کړو. بیا په 8:30 آیل ریلیټډ نیوز دی، نو دونه خاص امپیکټ ډیټا نن نشته. او بیا دلته چې مور کلیک کو، مور د شپې په 1 بجه باندې FOMC میټینګ سټیټمنټ دی، FOMC نیوز دی د شپې په 12 بجې باندې. په 12 باندې FOMC پریس کانفرنس دی. نو په ټرزډے د شپې مومنت راغلی او بیګا د شپې مومنت راغلی او نه د ټیوزډے د شپې بیګا د شپې راغلی او وینسډے او نن د شپې به هم مومنت ښه ښکلی زبردست مومنت راځي. د دې ولټیلیټي ډیره سیوایي. راځو یوټیوب چینل ته سوات اف ایکس کرپټو په نوم باندې په دې 1060 سبسکرایبر پوره شوي دي او چینل کې تاسو ته ډیلی انالیسز ملاویږي. د هغې اکوراسي دا د کم سیګنل چې پرون ملاو شوي ول په دې موږ سټارټ اخیستل، ښه ښکلي بای ملاو شوي وه. بیا دا سیل زون او سیل بیا بای، بیا دا بای بریک شو، نو دې سیل زون ښه ښکلی بای، دلته سیل دی نه، دا بیا سیل زون دا باینګ زون شو، بیا لاړو سیل، دا بریک شو، نو دلته ښه ښکلی ماښام ښه ښکلی پرافټ جنریټ شو. دلته کنفرمیشن وشو، دلته بیا دې سیل زون نه واپس راغی، په دې ځای بیا کنفرمیشن وشو او دا ډایرکټ بریک شو. چې بریک شو نو یو سیل زون زموږ 16-20 و، دا ډایرکټ بریک شو. بریک شو نو دا ښکلی باینګ لیول وي، ډایرکټ باینګ لیول وي او دا هم سیل زون و، نو دا بریک شو واپس راغی، کنفرمیشن ملاو شو، نو دې ځای مو ښه ښکلی پرافټ جنریټ کړی دی. 2 پیپس پرافټ جنریټ کړی دی سهار 890 پیپس پرافټ سهار د وخته جنریټ شوی دی. که تاسو دا زده کول غواړئ او ټریډینګ یې زده کول غواړئ، سیریس اخلئ، نو دا پرافټ به تاسو جنریټ کولی شئ. تاسو ته به دا ډېر ایزي، ډېر سمپل انالیسس دی، دونه مشکل پکې هیڅ هم نه وي. لږ ټایم ورله ورکړئ او دا یې زده کړئ. نو دې چینل کې تاسو ته ډیلی انالیسس ملاویږي، ویکلی انالیسس ملاویږي. ویکلی انالیسس کې زموږ ټارګیټ نن ډن شو، کوم چې زموږ نن ټارګیټ و په ویکلی انالیسس کې هغه ډن شو. اکوراسي تاسو کتلی شئ. بیا ټریډینګ کورس اپلوډ دی بیسیک، که څوک یې زده کول غواړي بیسیک کورس په ټریډینګ اپلوډ دی په سوات اف ایکس کرپټو په نوم باندې. که تاسو نه یې زده کول غواړئ په خپل ماشومانانو باندې زده کوئ، خپل کور والا فیملی ممبرز باندې زده کوئ، که ستاسو په دماغو کې نه کښېني، نو دا سمپل بیسیک کورس دی سره د سمپل سټراټجي. وخت د ټریډینګ دی او وخت د فاینانشل پرابلمز دی، دا زده کړئ خامخا په خپل وړو باندې زده کړئ. دې سره که څوک فردر موږ جوین کول غواړئ، نو موږ زیاتر په واتساپ کمیونټي کې اکټیو یو او ټیک ټاک آی ډي کې هم اکټیو یو، فیسبوک کې هم اکټیو یو. نو په دې لینک په ذریعه تاسو فیسبوک جوین کولی شئ، واتساپ کمیونټي په دې لینک په ذریعه تاسو جوین کولی شئ او واتساپ ټیک ټاک آی ډي په دې لینک په ذریعه تاسو فالو کولی شئ. که چا نه یې سبسکرایب کړی پلیز سبسکرایب یې کړئ. راځو خپل انالیسس طرف ته. 15 ټایم فریم دا پرون زموږ ټارګیټ و، دا ډن شو، دا پرون زموږ ټارګیټ و ال ټایم های. دلته BOS وشو، BOS نه بعد بیا دلته MSS وشو M15 کې
دلته ولیکم دلته US وشو US دا به په څه کې پاتې کړو په کرنټ انټرول کې به پاتې کړو بیا به دلته MS وشو MSS وشو دا په کم ټایم فریم کې پاتې کړو کرنټ ټایم فریم کې پاتې کړو بیا راځو دلته ریټریسمنټ انیبای کینډل بریک شو نو دلته BUS وشو همدا کې په دې لاین باندې BUS وشو دا به هم کرنټ انټرول کې پاتې کړو بیا دا لاړو اباو دا بریک شو دا لاین چې بریک شو دلته BUS وشو دې کې په دې لاین باندې BUS وشو دا هم کرنټ انټرول کې پاتې کړو دا لو بریک شو دا لو yes دا لو بریک شو دلته BUS نو دا BUS نو بیا دلته MSS وشو سوري دا نه دی اخرنی لو په BUS کې دا ده نه بریک شي نو دا په خپل ځای BUS او کنټرول Z کنټرول Z دا BUS دا BUS چې دا کرنټ انټرول کې پاتې کړو اوس راځو دا لاړو BUS دا بیا دلته BUS وشو په دې ځای کې BUS وشو کرنټ انټرول کې به پاتې کړو بیا راځو دلته نشته ده دلته هم نشته نن زموږ انالیسس سمپل انالیسس یو دا لیول دی دا لیول دی فایو ون فایو تھری او 5 نو دا لیول ښه ښکلی زبردست دی دې لیول ته راغی نو 5 1 5 2 او لیول دی 6 3 به کوو 6 3 یو زبردست دی green لیول دی بل لیول 5198 دا ټوټل دی 5182 نو والا 196 پر یو دا لیول دی ښه ښکلی زبردست Five one 5198 5182 او 9896 یو دا لیول دی بل دلته وړوکی شان بل دا دلته فیر ویلوګي کوم نه هغه پک کړی دی واپس ځې لیول نه کلیش 204 98 نه والا دا په 15 کې ډراپ 5 کې به ډراپ نن دا په لیول دی او دا ریسکی لیول دی ریسکی باینګ زون نه راځي دلته به ورته ولیکو ریسکی ډېر موده بعد ریسکی باینګ زون
سمپل انالیسیس دا زده کول خامخا غواړي. بل یو لیول دلته دی، دا یو زبردست لیول دی. د 5190 او 90 5090 او 5400 دا هم یو لیول دی نن دی 5.48 5133 5133 او 48 نن ډېر لیول دي ځکه چې د شپې FOMC ده. موږ په دې لیولو کې کنفرمیشن ګورو، ماست کنفرمیشن به پکاري. دا لیول به ډیلیټ کو. بل دلته بل لیول، دا لیول به په خپل ځای کار کوي. دا لیول هم ډیلیټ کو. دی الریډي 200 پیری بریک شو، دا هم ډیلیټ کو. په خپل ځای کار کوي. ریسپیکټ به ورکوي. دا ډیلی انالیسیس دا ریسکی دی. دا یو ریسکی دا M15 ډیلی انالیسیس اوس H1 کې ګورو. H1 ټایم فریم کې څه قصه ده. په H1 ټایم فریم کې دا سر زون پرون شیر شو نو هغې له راغلی او ښکلی پروفیټ کې روان دی. 2000 پیپس پروفیټ روان دی. پیپس کې پروفیټ روان دی. نو دا به لږ پیکه کړو، لږ به لږ ښکاري. او په H4 کې یو باینګ لیول دا ځای ویټ کوي. په H1 کې کم لیول دی 5180 او 5160 5159 بل لیول دا ځای ویټ کوي. نیکسٹ باینګ زون 5190 الریډي په M15 کې سره شیر شو. او بل لیول دلته لیول 81 باندې M15 US په 81 current interval only بس H1 ته راشو. کې دلته MSS شوی دی، BUS شوی دی په دې لیول باندې. خپل BUS وشو، دا به په دې کرنټ انټرول کې پاتې کوو. BUS وشو بیا فیبرالو های ټو لو ډرا کو. دا یو خپل لیول دی. دلته غټ ګیپ دی نو د ګیپ 50% هم تللی شي. او د ډیمانډ 61 لیول کې خپله سپورټ دی. او دلته خپله لیکویډیټي ده. دا کم لیول دی 5005 او 4977 5005. simple analysis دی، very simple. دلته دا ټرند لاین فالو کیږي. دا ټرند لاین دا دی. دا یو ښکلی باینګ لیول 5100 او بل ټرند لاین دا فالو کیږي. ټرند لاین دومره خاص کار نه کوي. راځو H4 ته. H1 analysis دا H1 او په دې کې
करंट इंटरवल के पाथ को H4 के da triliano da break show da analysis ba delete को da په weekly analysis کې delete او بس weekly analysis کې delete کو راځو دلته یو BOS وشو BOS وشو نو بس next day کوم ځای پورتلی شي کوم ځای پورتلی شي خپل ټارګټ یې ډن کو دا په څه کو کلر دی دا ټارګټ ډیلیټ دا به دا ډیلیټ کو یو ټارګټ دا بل ټارګټ یو د M15 کېندل دلته یې باغ خپل کلوز کېږي نو ټارګټ 5309 بیا دا راواخلو 5309 نه یو خپل کېندل کلوز کېږي د M15 ټارګټ 5570 یا دا بیا واپس راواخلو یو ټارګټ اباو 5570 د کېندل کلوز کېږي د M15 ټارګټ بس یې اول 5500 یو دا لینډ راشو دا زر کرنٹ ټایم فریم کې پاتې کو ته پته لګي کرنٹ ټایم فریم کې دا راولو ټارګټ ब्लैक लाइन और ब्लैक कलर को ब्लैक बदलता को देखे डिलीट को शो को करंट इंटरवल शो करंट इंटरवल مارکیټ چې خپل لیکویډیټي پسې ګرځي لیکویډیټي ته تللی دی او اوس به پوینټ اف انټرست دی پوینټ اف انټرست کوم ځای کې چې خلک بای پته وي هغه کوم ځای دی 5100 یو ښکلی لیول دی دا H4 اوس ډیلی چې کو ډیلی دا په H4 کې دا BOS وشو دا په H4 کې پاتې کو H4 کې فیب راواخلو او هاي ټو لو نښه هاي ټو لو چې نښه شو نو دا یو ښکلی لیول دی 5100 راځو ډیلی ته ډیلی لا ټارګټ پاتې دی ډیلی کم ټارګټ پاتې دی 525262 بیا دا څه پاتې وي sorry
यस टारगेट 70.3 70.3 په لکه خپل سترونګ کېنډل کلوز شوی دی د کېنډل والیم وګورو والیم زبردست والیم خپل کېنډل کلوز شوی دی والیم ضرورت نشته دلته ویکلی کې ټارګټ زموږ 5280 دی دا یو ښکلی لیول دی پنچه ده ګورو چې ټارګټ پوره کوي که نه پوره کوي دا ډیلی انالیسیس او په منلی کینډل کې په ورځې پاتې دی یو سټرونګ کینډل روان دی نو سیلینګ به راځي بس دا لیول چې و اماونټ راکړو 38% په ذریعه 38% فرق 4892 او بل که دا دې پورې راشي 5029 پورې retracement possible دی current interval only cover delete کو یو strong selling روان دی be ready او راځو بل سته جنرال دا نو پیرس ډسکس کو سلور کې ټارګټ 115 او 121 دا ټارګټ دی ټارګټ دلته یو کېنډل H1 close بل ټارګټ سلور 136 دی فاینل ټارګټ لیکن دې څه خاص نشته دا بس سیمپل کرنٹ انټرول ته بدل H4 کې دا بیگ کېنډل دی د فیبر ډرا کو په دې بیگ کېنډل باندې دی ټارګټ نیکسٹ M15 کېنډل کلوز کې د ریډ لاین ټارګټ پرفیکټ ټارګټ 127 بل ټارګټ 142 په تیزی روان دی اور ډیلیټ کو H4 کې ښه روان دا اوس بریک کېدو چانس شته یورو یو اس ډي په H4 ټایم فریم کې بای لیول زبردست بای لیول پرون خپل ریټریسمنت وکړ او پکې خپل پروفټ جنریټ کړی دی په یورو یو اس ډي کې بای لیول دا ځای دا ولک اپډیټ کو دې ځای نو پکې څه خاص څه نشته او په ډیلی کې چې کو یورو یو اس ډي د 50% ریجیکشن ملاو شو یس 50% ریجیکشن ملاو یو H1 کې دلته کلوز کېږي ټارګټ به سي 1.218 او فیب ډرا کو د لیکس دا کوم ځای پورتلی شي دغه ټارګټ دی لیکس به بیا یورو کې ډیلی ټایم فریم کې دی ټایم فریم کې ټارګټ دا لیول دی
लेवल Lastly, resistance level. Lastly, resistance levels. First राजू US oil. US oil की supposition है US oil खपत जाए बरर सेक्टर रवाल अगर तो यो buying level जोड़ शो दादे buying level feel के लगता सब पटेली टाइम फ्रेम की दा टोटल लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी वॉल लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी ना रिजेक्शन मिला विदेशी वाले टारगेट दादे रिजेक्शन मिला विदेशी और टारगेट दिस रेजिस्टेंस डाउन रातले شي دا برېک شو یو H4 کېنډل دلته خپله کلوزینګ وکړي دې نه ډاون راتلی شي रेजिस्टेंस लेवल होता دا خپله بس रेजिस्टेंस लेवल دی او بل 75 دا یو रेजिस्टेंस लेवल دی وو اوس بای کړی دا په دې دی کې خپله زبردست روان دی په دې ځای کې هم چا بای کړی نو خپله 55 کې زبردست لیول کې روان دی لو रेजिस्टेंस लिक्विडिटी H4 کې وګورو ډیلی کې دا دوست چې دی current interval this will be current interval only H4 کې څه قصه ده H4 کې بالکل زبردست دا لیول بریک شو ریټریس باندې بای دا بای لیول زبردست واو 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 اوس راځو JPUSD دلته ملاو نشو که تر هغه دا یو خپل لیول دا پوسیبل نشو دا به ډیلیټ کو JPUSD دا یو زبردست لیول دی دا به ډیلیټ کو دا بل لشي پر لیول یو ته ویټ کې لاندې او دلته بل جنریټ شو دلته او یو فایل لیول دی دا لیول چې دی دا به ډیلیټ کو دلته به صرف دا لیول پاتې کو دا لیول پاتې کو دا یو risky support دی دا ډرا شو دا به په کرنټ انټرول کې پاتې کو او ډرا شو دا به په کرنټ انټرول کې پاتې کو او ډرا شو په کرنټ انټرول کې پاتې کو او په کې سر خاص نشته په ډیلی ټایم فریم کې هغه سره ډیلی ټایم فریم کې بل تباین لیول جوړ شوی دی دې نه خپلش ریټریسټ به واپس پر راځي او دې نه بای دی نو ډیلیټ کو JPY JPUSD H4 کې مو چیک کو په ډیلی کې مو چیک سوري JPY او
دې لیول ته به ویټ کوو دلته کنفرمیشن میلاو شي نو بای به کوو ادروایز نیکسټ بای به په دې ځای کوو او H4 کې څه قصه ده په H4 کې په رینج کې دی په رینج کې بل لاړو نو دلته سیل راغی ډایرکټ سیل راغی زبردست لکه نو اوس ښکلی ویټ به څه کوو 209 کې بایک اپورچونټي میلاو شي نو بایک به کوو دلته کنفرمیشن میلاو نشو دې کې کنفرمیشن میلاو نشو ډیلیټ کړو کنفرمیشن به اوس ویټ په کوم ځای کې کوو په دې لیول باندې کوو دلته که کنفرمیشن میلاو شو سوچول نو په بای کوو ادروایز دې ګیم ته راتلی شي 148 په ډله کې چې کولو 148 ته راتلی شي دا بریک کېدای شي دا بریک ہے او داسې دا دې لیول ته راتلی شي دا ګیپ فل کېدای شي BTC په ویکلی کې چک کو په ویکلی کې سپورټ نه واپس سپورټ واغس او بای طرف ته روان دي او دې ځای ریجکشن ملاویدای شي 90 او 129 دا ریجکشن ملاویدای شي BTC دلته 74 کې ښکلی بایګ ویټ کوي زبردست بایګ ویټ کوي دا ډیپلی انالیسیس د هر پیر کوم چې سټانډرډ پیرز دي او سپیشلی د ګولډ نو کوم لیول ته چې راځي دلته ویټ کوئ او که تاسو نه پوه شئ یو ځل ویډ وګورئ دوه پیرې وګورئ ځان پې پوه کړئ د بل ویډیو پورې اجازت غواړو د خپل صحت خیال ساتئ د خپل فیملی والا خیال ساتئ او اکاونټ نه ټریډینګ نه لږ قلا شئ صرف ابزرویشن کوئ څه چل روان دی په مارکیټ کې څه چل روان دی او نیوز سره وګورئ په فارکس فیکټری کې زبردست نیوز هر ټایم ریلیز کیږي ویکلی نوې کوم ډیټا را روانه ده استرالیا ډالر میکس سی پی آی ده پکې بینک اف کینیډا فرست ریټ ډیسیژن دی دا مختلف نیوز روان دي ویل اناونس فیډ چیر سون Trump or dollar can have it up or down like وغیره نیوز سره چک کوئ دا د ګولډ ټوډے انالیسیس دلته یو کینډل F5 break show, F5 close show, next target, دا لیول دی 5218 او بل دا لیول دی 530 الله حافظ